اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحینا إلی موسیٰ ان اسر بعبادی انکم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. موسیٰ علیہ السلام واقعہ روانہ وا فرعون ساحران را جمع کړي وو، ساحرانو سره مقابله وشوه، ساحران مغلوب شو، نو په سجده باندې پریوتل. دلته الفاظ الله رب العزت داسې ذکر کوي چې داسې پریوتل تب وی چې دا چا غورځولی په سجده کې، په سجده کې دی غورځولی شوي دي، ولې بله وجه د هغې دپاره نه وه، نور پاتې کېدل د هغې دپاره نه و، نور څه دلیل د هغې سره نه و. فرعون چې دا ولیدل نو وی چې دا خو ستاسو مشر دی، تاسو ته سحر ښودل دی، خو زه به هم ستاسو خوښ شم، ستاسو لاس او خپې عدل بدل به کټ کم، تاسو به په سولۍ کم، پانسي به یې وکم. هغې ورته وی چې زمونږه څه پروا نشتي، هسې م خپل رب ته ورتلونکي یو، یو ورځ به مرګي دغسې شي، نو دا خو د غیرت مرګ خو به وي، د شهادت مرګ خو به شي. دا یې وی چې موږ د خپل رب نه دا تمه ساتو چې الله به موږ ته بخښنه وکړي، کم ګناهونه چې موږ کړلي، کم جرمونه یې وکړلي، شرکونه یې وکړلي. خبره چلیدا چلیدا وخت پکې تیر شو، خلق نور ایمان نه راوړي. فرعون په خپل فرعونیت کې کلک دی، قسمه قسم تکلیفونه دي د فرعون او د فرعونیانو د طرف نه، خلق هم تنگ شو. موسیٰ علیہ السلام ته شکایت کو چې دا خو زمونږ سره دا ظلمونه کولی کی. الله نے سوال کو، الله رب العزت ورته وی د شپې وباسه، وی وستل لاړل فرعون ته چې پته ولګېده. فرعون پسې هم ورپسې شو. الله وی دا مې راوویستل د دغه ځای نه، کورونه مې راوویستل، باغونه و پکې، چینې وې پکې، ښکلي ځایونه و پکې، دا ټول نه مې راوویستل. ورپسې شو د انور خطو په ټیم کې، روان دي روان دي روان دي، یو بل سره مخامخ شو. یو طرف ته دریاب هم راغی، بل طرف ته شاته چې ګوري نو فرعونیان هم را روان دي، هغې هم را رسیدونکي دي. د موسی علیہ السلام قوم کوم چې مسلمانان شوي دي، هغې ورته وایي یا رسول الله، اے موسی من خو لاندې کړی شو، خبره بس زمونږه ختمه ده، دا آخرنی وختونه دي، مخې ته که ټوپ کې دریاب دی، هغې کې غرقېږي،
او کنه ټوپ کې جشاته نه فرعون راځي جو هغه دی مړ کوي. من خو لاندې کړی شو وی. موسی علیہ السلام ډېر کلک جواب ورکړي کلا چیرې داسې نه ده، موږ لاندې کړی شوي نه یو، زما سره زما رب دی ما ته به خونه ښیي. موسی علیہ السلام په تابعداري کې دي روان دي، نو ځکه وایي زما سره زما رب دی ما ته به خونه ښیي. نو الله رب العزت ورته حکم وکړو چې داسې وکړه، د امسا باندې دا دریاب ووهه. خبره غیر عقلی ده، دریاب په ډانګونو باندې اوبه په ډانګونو باندې نه بیلیږي، دا خو عام مشهوره خبره ده، لیکن الله د طرفنا حکم ده. موسی علیہ السلام په هغې باندې عمل وکړو او دریاب په 100 ځای باندې تقسیم شو، 12 لارې پکې جوړې شوې او دی پورې وتل. او فرعون چې کله راغی فرعونیان ورته ورننوتل، دریاب اوبه پې راغلی او ټول هلته کې غرق شو. ورپسې بیا د ابراهیم علیه السلام او د هغه د قوم تذکره کوي. ابراهیم علیه السلام خپل قوم ته خپل پلار ته مسله کړوه، لیکن هغې خبره نو منلی، هغې هم تباه شو. د موسی د ابراهیم علیه السلام واقع ده اب راځي. واوحینا الی موسی ان اسر بعبادی انکم متبعون. او وحی وکړه منګه موسی علیه السلام ته ان اسر بعبادی چې د شپې بوزا زما بندگان، انکم متبعون یقینا تاسو پسې درتلل به کېدی شي، تاسو به مخکې یې خلک به در پسې درځي. خلک به در پسې درځي، تاسو پسې به درځي، پریدي به یې ونه. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین. نو اولیگل فرعون په ښارونو کې راجمع کوونکي خلک یې راجمع کړو. نو سوی فرعونیان راجمع کړلی هغې ته وایي د دې خلکو سغم کول غواړي، دا خو لږ خلک دي، دا خو راپسې ډېرېږي هم، دا خو کمزوري خلک دي، دا راپسې زورور کېږي هم. نن نه چې پرېږدی سبا له به دې نور مضبوطېږي، بله ورځ به ښه مضبوط شوي، چې څومره پکې وخت تېرېږي نو دا به مضبوطېږي. نو څه چل وکړو؟ ان هؤلاء لشرذمة قلیلون. یقینا دا خلک دي، دا ډله دا ډېره لږه، لشرذمة قلیلون، دا چې دا خو لږ خلک دي. وانهم لنا لغائظون. او یقینا دی چې دي خامخا موږ لره غوسه کوونکي دي، منګه غوسه کوي، دی لګیا دی خبرې کوي، دی منګ ته مسئلې بیانوي، نو منګه په هغې باندې غوسه کېږو. دا زمونږ په مخ کې دا بعضې حرکتونه چې کوي منګ پې خفه کېږو، غوسه کېږو پې. وإنا لجميع حاضرون. او یقینا منګه خامخا لښکر یو، ډېر خلک یو، لښکر یو، حاضرون یو مطلب دا تیار یو، منگا تیار خلق یو. دویم معنی دا حاضرون معنی یر کون کی. وَإِنَّا لَجَمِعُونَ منگا اگرچہ ډیر خلق یو، ډیر جماعت یو، لیکن حاضرون دا دینا یر کون کی یو. پختو کی خلق ویم وی خسن
وی وړوکی مه ګڼه سترګه کې به دې پرېوځي وی دا وړوکی شی چې په سترګه کې پرېوځي نو سړي ته تکلیف ورکوي که دا اگر که لږ دي خو موږ ته یره کوو سباله راله کار جوړوي نو واینا لجمیع حاضرون یقینا موږ خامخا یو جماعت یو یو ډله یو ډېر خلک یو حاضرون معنی تیار یو د جنگ د پارم مقابله لپاره تیار یو یا حاضرون موږ لخکر یو جمع یو ډېر خلک یو لیکن د دې نه یره کوونکي یو فاخرجناهم من جنات وعیون دا خبرې چې دی کله وکړې نه الله وایي موږ وویستل دي لره وویستل موږ دي لره من جناتین د هغې باغونو نه وعیون او د چینو نه باغات دي ګڼ چینې دي وکنوزین او د خزانو نه ومقام کریم او د ښایسته زینو نه دا ښایسته زیونه دي کورونه دي ښه امن و امان کې دي دی قلاریږي نه اوس نور خلکو ته کوهی کنی چې نورو ته کوهی کنی نا خلک وایي کوهی مه کنه د بل سړي په لار کې هسې نه چې ستا په د کوهي په غاړه لار شي وي فاخرجناهم من جنات وعیون موږ وویستل دې لره د باغونو نه او د چینو نه وکنوز او د خزانو نه ومقام کریم او د ښایستو زینو نه کذالک لکه څنګه چې موږ دې وویستل نو اورثناها موږ وارثان کړو د هغې بني اسرائیل موږ د هغې وارثان کړه دغه زیونه یې ورکړه بني اسرائیل لره مصر یو بني اسرائیل له ورکړه د مصر بادشاهي څه چې دا ټولو بني اسرائیل ته میلاو شوه فرعون خو لاړ ختم شو خو داسې نه ده چې ویستل نو فورا یې وله ورکړه نه فورا نه ده وخت پکې تېر شوی دی واورثناها بني اسرائیل فاتبعوهم مشرقین نو کله چې موسی علیہ السلام او د موسی علیہ السلام ملګري ووتل نو دی ورپسې شو په هغې پسې مشرقین د انور خطو په ټیم کې دی پکې وخت واغس هغې تللی نو هغې چې روان دي نو هغه په تیښته باندې روان دي په تیښته سړی ځي نو تیز ځي بیا مطلب دی دغه او دی چې ځي نو دی خو ځان له د سړی سینې کار دی دی پسې روان شو نو روان دي هغې روان دي نو فلما ترعى الجمعان نو کله چې ولیدل دې دواړو ډلو یو بل نو قال اصحاب موسی نوې ملګرو د موسی علیہ السلام انا لمدرکون یقینا موږ خو خامخا لاندې کړی شو موږ یې بس لاندې کړی شو موږ خو راونیوی شوی قال کلا موسی علیہ السلام چرې داسې نه ده ان معي ربي سيهدين یقینا زما سره زما رب دی خامخا ما ته به خونه ښیي هغه ما ته خونه کوي که نه ما ته به چل ښیي څه چل وکړه مخې ته دریاب دی شاته فرعونیان دي څه چل وکړه ما ته به چل ښیي الله ما ته ویلي چې ته وځه الله ما ته ویلي دا خلک وباسه اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی موسی علیہ السلام ته دا ویلی شو دا ما دا بندگان د شپې وباسه نو ما ته الله ویلی ځان خو نه یم راوتلی نو ما ته به خونه کوي که نه فاوحینا الی موسی نو موږ وحی وکړه موسی علیہ السلام ته ان اضرب بعصاک البحر چې ووهه په امسا خپلې سره دریاب دا دریاب په خپلې امسا باندې ووهه فانفلقا نا چې ووهه نو جدا شو فکانا کل فرق کالطود العظیم نو شوه هر یوه حصه په شان د غټ غر باندې یوه لار جوړه شوه نو یو طرف ته دا اوبه چې دي دا غر په شان دي ولاړې دي
بل طرف تم ولاړی دي دارنګه منځ کې بل لار دا نو هغې په منځ کې د دې لارې په منځ کې یو غر ولاړ دی د اوبو ا دې اوبو کې دا اوبو چې کله ولاړی نو دې کې پورې راپورې خلق کاریم ولې دا شیشې په شانی کله چې په اوبو کې د بعضې وخت دا اوبو خلک په شیشه کې بند کی د شیشې یو تالاب یې جوړ کړی یو حوض یې جوړ کړی پای کې چا مہی پرېښودی چا څه چا څه چا به کې بوټي بوټي به کې ښودي پلاستیکي بوټي چا څه به کې ښودي ګټې پکې ګټۍ پکې هغه ټول لرې نه بالکل صفا ښکاري نالاوی موسیٰ علیہ السلام تمی وحی اکڑا چی ازرب بیانساک البحر ہوا پا امساک پلی سر دریاب فن فلقانا جدا شا فکانا کلو فرق نشوا ہر یوا فرقا ہر یوا حصہ کتو دل عظیم پشان دا غٹ غربانے وازلفنا سم الاخرین اور آنے ذکر منگا دغزے کی اغنور لرا پا دغزے کی میں آنورم رانے ذکر دی لالل و دی پکې ورنن وتل واغي وتر او رسیدل یو بل د نږدې شي دي نو کله چې دی ورته روان دي الته کې هغه او قتل او دلته کې ټول پکې ختم شو ټول وته ورنن وتل نو ان جنا موسی منګ نجات ورکو موسی عليه السلام لا و معه اچ داغه سره اجمعين ټول لره سمرا چې د موسی علیہ السلام ملګری دي هغه ټول بچ شو هغه ټول پوری وتل ثم اغرقنا الاخرین نو بیا غرق کړه موږ نور لرا نور چې سمرا دي هغه ټول بګي موږ غرق کړو څنګه پاتې شي نه دي اسرائیلی رواج شتي حال یو بوډا پکې یو سړی پکې ټوخي پکې بچ شو خلک به خندول د موسی علیہ السلام پیخې به کولې موسی علیہ السلام پشانته جامع به واغ امسا به راوا غستاو موسی علیہ السلام پشانته خبر به شروع کړي خلک به خندول دای د خلکو سره خانانو سرم داسې خلک کی چاغه دا خندول کې ټوې کې مذاقونه کوي خلک مشغولای بادشاہانو سرم داسې خلک کی چاغه مشغولای نو ثم اغرقنا الاخرین الله وی ټول می تبا کړه سمره چې ورستونی سو بګي بچی نه دي دا ټوخي بګي بچی دی ولې بچی دی او بچ کیږي نو په ایمان بچ کیږي په بل سنه بچ کیږي او کله چې په کم قوم کې راغله واغي باندې هلاکت راغه عذاب پر راغه مجموعي طور باندې مسلمانون نه بچ کیږي کافر بچ کی اباځ خلک لګیا دي قصې کوي دا ټول اسرائیلیاتی دروغ وای الله وی ټول می غرق کړو کم چې فرعون دے فرعونیان دي دا ټول می غرق کړلی ټول می بګ ډوب کړلی دیوایا په بچی ده استاو مونږ د الله مونږ الله وی ټول می بچ کړلی د سینې چې ثم اغرقنا الاخرین بیا می غرق کړو هغه اخرنو نور لرا الا مگر هغه یو سړیو چې هغه خندول کول ای بګین دی ویلی ثم اغرقنا الاخرین بیا غرق کړه موږ نور لرا ان فی ذلک لآیه یقینا پدې کې خامخا نخې د عبرت دین اغستل غواړي موسی علیہ السلام ته داغه ملګرو ته نجات ملاو شو کم چې فرعون ملګری واغ ټول تباہ شو غرق شو ولی دین عبرت واخلي کنه عبرت اغستل پکار دی موسی علیہ السلام پشان دي کارو کا د موسی علیہ السلام د امت پشان دي کارو کا فرعون پشانتی کار مکو د فرعون د قوم پشانتی کار مکوا هغه چې سکولا مکو کا وما كان اکثر المؤمنین ندی اکثر د خلقو نه ایمان راوړون کی مؤمنان وان ربک لهو العزیز الرحیم یقینا استعرب خامخا د غالب د رحم کوونکې غالب د نو کم چې دشمن قوم او مخالف قوم او کافر قوم ناغه راونیو
څوک زورور نو په الله باندې چې هغې ته خلاص کړي وی بچ کړي وی او الله رحم کوونکی دی کم چې مؤمنانو کم چې موسی علیه السلام ملګري وو هغې باندې رحم وکړو هغې بچ کړو هغې پوریستو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراهیم او بیان کا په خلق باندې واقعہ د ابراهیم علیه السلام اذ قال لأبيه وقومه کله چې د خپل پلار ته او خپل قوم ته ما تعبدون تاسو د څه بندگی کوئ دا تاسو څه کوئ د څه شي بندگی کوئ څه چل کوئ دا تاسو دا نه چې هغه پې نه پوهېدو د هغې نه خبر اخلي تاسو دې څه وئ کله کله سړی تپوس کوي دې دپاره کوي چې دې څه ووایي دې د خولې نه څه وباسي هغه یې نه چې دا څه دي څه نه دي نه اذ قال لأبيه کله چې وی خپل پلار ته وقوم یا خپل قوم ته ما تعبدون تاسو د څه بندگی کوئ یا ما تعبدون مد دلیل لکم څه دلیل له تاسو د پاره تعبدون تاسو کوم بندگی کوئ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین هغې ورته وی موږ بندگی کوو د دې بوتانو دا بوتان دي اصنام دي صنم دی زمونږ که نه اوس هم خلک وایي صنم زوته یې که نه کله وایي صنم چاته وایي زما صنم دی وایي نه الله ملا نه وصال صنم او کله صنم بل چاته وایي صنم په مخ باندې وي تیل دی پې نښه ده پې داغ دی پې کله وایي دا ښکل کا او کله څه کوي کله څه وایي قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین وی منګه بندگی کوو د دې بوتانو د دې شکلونو د دې اصنامو د دې صنمونو فنظل لها عاکفین نو منګه همیشه یو د دې منجوري کوونکي منګه مستقل پرې باندې کلک ولاړ یو ابراهیم علیه السلام دې تپوس کوي هل یسمعونکم اذ تدعون اے تاسو کله دی ته आवाज کوي را بلې هل یسمعونکم ندی تاسو خبر اوري کنا هل یسمعونکم آیا دی تاسو خبري اوري استدعون کله چې تاسو ته आवाजونه کوي کله چې تاسو دی را بلې وای را مدد شاه پلان کیا هو بلې او ينفعونکم یا دا تاسو لا فائدہ در کولای شي او یضرون یا دا تاسو لا ضرر در کولای شي یو مطلب دا او ينفعونکم آیا دی تاسو لا فائدہ در کولای شي کله چې تاسو دی ته आवाजونه کوي کله چې تاسو د دې بندگی کوي د دې مين جوړی کوي نو دی تاسو لا فائدہ در کولای شي او یضرون یا دی تاسو لا ضرر در کولای شي کله چې تاسو د دې مين جوړی پرې دی دی ته आवाजونه پرې دی د دې نظر نیاز پرې دی نو تاسو ضرر در کولای شي نو دی سوئی قالو نو دی وی بل وجدنا بانا کذالک یفعلون وی بلکې مندلی منگا خپل پلران کذالک یفعلون چې هغې داسې کارونه کول هغې داسې کول نو منګ هم داسې کوو یہ تقلید وی تقلید جامد وته وی تقلید شرکی وته وی خلک پس راځي د دور کې نور قصې شروع کی وی دی تقلید کوي منګ خو تقلید کوو او پس کې کوو او د چا کوو منګه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تقلید کوو پس کې کوو په هغه مسائلو کې کوو چې هغه اجتهادی دي کم چې منصوصی مسائل دی پاگے کے تقلید نشتی یہ نور اور سے شروع کی کلو دا تقلید کو ہے دا کافرانو کاو اغوی وجدنا بانا کذالک یفعلون اغوی بدا سکاو گنو منگم کو اغوی دا تقلید شرکی دے ویا چاگی دی سکے نو تکوا
ډېر زیونو کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بعضی خبرې کړلې موږ یې نه منو او تقلید نشو کنه په غلطه کې هغه انسانو بعضیونو کې خطا شوی دی چې خطا شوی دی نو موږ په هغه ځای کې داغه تقلید نه کوو. دارنګې منسوسي مسایلو کې کوم چې قرآن کې راغلي حدیث کې راغلي صفا خبرې دي نو هغه ځای کې موږ داغه تقلید نه کوو. موږ چې تقلید کوو نو په هغه مسایلو کوو چې هغه غیر منسوسي دي، هغه اجتهادي مسائل دي. دارنګې کوم چې احادیثو کې راغلي او احادیث چې دي هغه په دوه قسمه دي. یو حدیث چې دی نو یو شان دی نو بل شان دی، نو هلته کې ترجیح به موږ چاله ورکو کم یو حدیث له به ورکو نو هغې کې موږ اجتهاد کم چې علماو اجتهاد کړلی مجتهدین دي د هغې پسې موږ روان یو. خپله خو زموږ دومره وس نشته چې موږ اجتهاد وکړو. دې دور کې خو دا ټول مجتهدین دي، کم چې بې ځایه روان دي بے مهاره چې روان دي. قالوا بل وجدنا آباءنا ناغوی بلکې مندلې موږ خپل پلاران کذالک یفعلون چې هغې داسې کار کوو نو موږ هم کوو. ورپسې موسی دا ابراهیم علیه السلام جواب ورکوي، خبره کوي، مسله توحید پکې بیانوي. دا خبره تپوسونه د هغې نه چې کړلي نو دی وجه باندې کړلي چې اوس ما ته موقع میلاو شي د خبرې چې دې ته خبره وکړم. بعضې وخت کې خبره سړی اوري نه نو هغه په څه طریقې باندې هغه به متوجه کوي چې دی په خبره واوري. نو ابراهیم علیه السلام ته تپوس وکړو. ابراهیم علیه السلام په شانتې هوښیار خو څوک نه وکړ، ډېر هوښیار سړی و. هر سړی مني، هر یو عیسائی مني، نصرانی مني، یهودی مني، تر دې پورې چې هغه مشرکان هم منه، هندوان هم مني، مسلمانان خو خود مني. نا کلی طریقې باندې دلته کې مخکې تیر شي پلار ته په کومې طریقې باندې دعوت ورکاو نو بادشاہ له په کومې طریقې باندې دعوت ورکړل نو قوم له څنګه ورکړل دعوت. مختلفو ځایونو کې مختلفې طریقو باندې دعوتونه ورکړلي، خلک ځان ته متوجه کړل. دلته کې ورپسې خبر راځي او بیا ان شاء الله. واوحینا الی موسی ان اسر بعبادی انکم متبعون، او وحی وکړه موږ موسی علیہ السلام ته چې د شپې بوزه زما بندگان انکم متبعون یقینا تاسو پسې د طلب کې دی شي. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، ولېږل فرعون په ښارونو کې را جمع کوونکي. ان هؤلاء لشرذمة قلیلون، و یقینا دا چې دي خامخا ډله دا لږه. و انهم لنا لغائظون، یقینا دی چې دي خامخا موږ لره غوسه کوونکي دي. و انا لجميع حاضرون، یقینا موږ خامخا یو جماعت یو، یو غټ لښکر یو، حاضرون تیار، یا موږ لښکر یو حاضرون د دې نه یره کوونکي یو. ولې یو تن راشي په هغه کې پوټ واچوي، یو ور وګه ثابت شپې د دغه لپاره بیا پوره وي. یو تنی خبره ټول ورانه کی وي، موږ به ټول تس نس کی، موږ تیاره کوو. فاخرجناهم، نو موږ راو ویستل دی لرا من جنات و عیون، د باغونو نه او د چینو نه، و کنوز نه او د خزانو نه، و مقام کریم او د زینو ښایستو نه. کذالک څنګه چې موږ راو ویستل دی نو واورثناها بني اسرائیل، دغه ځای ورکړه موږ بني اسرائیل لره، دغه باغونه، دغه چینې، دغه خزانې، دغه زینونه، مکانونه. فاتبعوهم مشرقین، نور پسې شو په دې پسې دا فرعونیان د نور خطو په ټیم کې. فلما ترا الجمان، کله چې ولیدو دې دوو ډلو یو بل لره، قال اصحاب موسی، نو وی ملګرو د موسی علیہ السلام، انا لمدرکون، یقین موږ خامخا لاندې کړی شو. قال کلا، موسی علیہ السلام چرې داسې نه ده، ان معي ربي سيهدين، یقینا زما سره زما رب دی خامخا ما ته به ښوونه ښیي. فاوحینا الی موسی، نو موږ وحی وکړه موسی علیہ السلام ته، ان اضرب بعصاک الحج بحر، چې ووهه په امسا خپلې سره دریاب، فانفلقنا، جدا شه، فکان کل فرق، شوه هره یوه حصه، کالطود العظیم، په شان د غټ غر. وازلفنا ثم الاخرین، را نږدې کړه موږ دغه ځای کې نورو لره. وانجینا،
او نجات ورکړه موږ موسی علیه السلام له مما هوا چې دا غسرو اجمعین ټول لرا ثم اغرقنا الاخرین بیا غرق کړه موږ د نور لرا ټول لرا ان فی ذلک لآیه یقینا پدې کې خامخا نښې دي وما کان اکثر المؤمنین او نه دي اکثر د خلکو نه ایمان راوړونکي وان ربک لهو العزیز الرحیم او یقینا ستا رب خامخا هغه دی غالب رحم کوونکې واتلو علیهم نبأ ابراهیم او بیان کا پدې باندې واقعات ابراهیم علیه السلام اذ قال لأبيه وقومه کله چې وی خپل قبلار ته خپل قوم ته ما تعبدون تاسو د چا بندگی کوئ تاسو د سب بندگی کوئ تاسو په کم دلیل باندې بندگی کوئ قالوا نعبد اصناما وی منګه بندگی کو د دې بوتانو فنظل لها عاکفین منګه یو همیشه په دې باندې من جوړی کون کی قال هل يسمعونکم موسی دا ابراهیم علیہ السلام وی هل يسمعونکم آیات دی او استاسنا استدعون کله چې تاسو دې आवाजونه کوئ او ينفعونکم یا تاسو له فائدہ در کولای شي او یضرون یا تاسو له ضرر در کولای شي ضرر دنه اړولای شي فائدہ در کولای شي نشي کولای قالو ناغوی من ته پته نشته خو بل وجدنا بانا بلکې منګه مندل خپل پلان ولر کذالک يفعلون چاغي بدا سکارونه کول الله رب عزت دی قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي نظام کے متبصر مناظر